زما مور زما مور زما مور راتا گرانا تر هر چاوي زما مور د والدینو حقوق راتا گرانا تر هر چاوي زما مور. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د والدینو د حقوقو خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي أو قتل أحد والديه والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه. رواه البيهقي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بېشکه د قیامت په ورځ به تر ټولو د سخت عذاب سختن هغه کس وي چې نبی قتل کړی وي او یا دی نبی قتل کړی وي، یا یې له مور او پلار نه یو قتل کړی وي او تصویر جوړونکي او د هغه عالم به هم تر ټولو سخت عذاب وي چې له خپل علم څخه یې ګټه وانخیستله. کم خلک چې تر ټولو د سخت عذاب لرونکي دي، په دې حدیث کې د هغو بیان دی، په دې خلکو کې هغه کس هم دی چې خپله مور یا پلار ووژني. په پخوا زمانو کې پیړۍ وړاندې شاید د دې تصور هم نشو کیدی چې یو څوک د خپله مور یا خپل پلار ووژني، لیکن نن سبا داسې خلک موجود دي چې هغوی ته د ځمکو او جایدادونو او د پیسو په جګړو کې د مور و پلار د مرګ پر پوله تیریدل وړه خبره ګرځېدلې ده. مور و پلار د اولاد وجود ته د راتلو ذریعه دي او الله تعالی له خپل عبادت څخه وروسته له مور و پلار سره د ښه چلند کولو حکم ورکړی دی، ځکه یې د هغوی قاتل په هغو خلکو کې شمار کړه چې تر ټولو په سخت عذاب کې به مبتلا وي. شته داسې ځینې بدبخته انسانان په دې دنیا کې موجود دي چې هغه خپل مور پلار ته بد رد وایي یا شکنځل کوي، حتی یا ټوپک او توره راپورته کړي هغوی په قتل ورسوي. همدارنګه حضرت ابي بکرة رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه البيهقي. حضرت ابو بکرة رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د مور و پلار له ځورولو پرته ټولې ګناوې داسې دي چې له هغو نه الله تعالی چاته چې وغواړي ورتیریږي، یعنې ورته بښنه کوي. او د مور و پلار د ځورولو ګناه داسې ګناه ده چې د دې ګناه کوونکي ته الله رب العزت تر مرګ مخکې د دنیا په ژوند کې سزا ورکوي. یعنی چا چې په دنیا کې د خپل مور و پلار وځورول، الله خو به په آخرت کې جزا ورکوي، خو په دنیا کې به هم په مصیبتونو باندې اخته او گرفتاره کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې له ظلم او قطع رحمي پرته هیڅ داسې ګناه نشته چې د هغه مرتکب دی په دنیا کې د سزا لیدلو ډیر مستحق وي. د دې دواړو ګناهونو مرتکب ته په دنیا کې سزا ورکول کیږي، لیکن په دې سره د آخرت سزا نه ختمیږي.
بلکې د دوی لپاره د آخرت سزا هم د ذخیرې په توګه ساتله کیږي. کله چې آخرت ته ورسیږي نو هلته به هم سزا عمومي. نو معلومه شوه چې د مور و پلار د زورولو او له خپلوانو څخه د خپلوي د پرې کولو سزا په دنیا او آخرت په دواړو جهانونو کې رسیږي. نن سبا خلک د مصیبتونو د دفع کولو لپاره او د تکلیفونو د لرې کولو لپاره ډیر ظاهري تدبیرونه په کار اچوي، خو هغه عملونه نه پرېږدي چې له امله یې مصیبتونه راځي او پریشانۍ پیښیږي. هغه عملونه چې په تاسو باندې د هغې د وجې نه مصیبتونه راځي هغه د مور و پلار زورول دي او خپل منځ کې خپلولي پرېښودل دي. زه په دې عقیده یم که یو اولاد تل لپاره په خلاصه سینه سره د خپل مور و پلار خدمت وکړي، د هغو قدر و احترام وساتي او قطع رحمي ونه کړي، یعنې خپلوانو سره خپل ولی پرېنږدي، الله رب العزت به د مصیبتونو نه هم ساتي او په آخرت کې به الله رب العزت هم دوی ته عزت ورکوي. په بل حدیث کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه کسان چې د خپل مور و پلار زوروي هغوی به جنت ته داخل نشي. فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر رواه نسائی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې احسان بارونکی او د مور و پلار زورونکی او د شرابو عادت لرونکی به جنت ته داخل نشي. چاته د څه شي د ورکولو یا له چا سره د ښه چلند کولو په وجه په هغه باندې احسان بلل ګناه ده. که یې چاته صدقه ورکړه بیا یې ورباندې احسان وکړه نو د هغې صدقې ثواب ختمیږي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ای مؤمنانو خپلې صدقې په احسان بللو یا تکلیف رسولو سره مه بربادوئ. ډېر وګړي د احسان بللو عادت لري چې په خلکو باندې احسان کوي، له یو چا سره لږ غوندې ښه چلند وکړي بیا ورباندې د احسان په زرګونو منغر بار کړي چې له امله یې هغه څوک چې ورسره یې ښه چلند کړی دی اوبه شي او افسوس کوي چې کاشکې ما له دې کم ظرفه څخه هیڅ کار نه وای اخیستلی چې نن د احسان له بار څخه خلاص وای. بیچاره ته دومره فایده ونه رسېده لکه څومره چې له احسان بللو نه په تکلیف شو او د احسان بلونکي له خبرو نه یې سینه غلبیل شوه. او همدارنګه څوک چې په چا باندې احسان کوي د نیکي په مقابل کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې انسان سره به الله رب العزت د آخرت په ورځ خبرې هم ونه کړي، د رحمت په نظر به هم ورته ونه ګوري او نه به یې د ګناه نه خلاص کړي او داسې کس لپاره به دردناکه عذاب وي. په دې حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې احسان بارونکی او د مور و پلار زورونکی او د شرابو عادت لرونکی به جنت ته داخل نشي. یعنی دا خلک به په لومړي ځل جنت ته د داخلېدونکو خلکو په فهرست کې نه وي. که مسلمان مړ شو نو د سزا له لیدلو وروسته به یو وخت وکولی شي چې جنت ته ولاړ شي. د احسان بلنې په عموم کې ټول راغلل، که له خپلوانو سره په ښه چلند کولو په هغوی احسان وبولي یا له پردو سره دا طریقه اختیار کړي، په هر حال کې دا حرکت بد او ګناه ده چې جنت ته د داخلېدو په لار کې خنډ دی. له دې نه په مخکې حدیث کې هم تیر شوي دي چې د مور و پلار د زورولو سزا په دنیا او آخرت دواړو جهانو کې رسیږي. کوم کسان چې په دې ګناه کې مبتلا دي توبه دې وکړي، له مور او پلار نه دې بخښنه وغواړي او د راتلونکي لپاره دې عمل سم کړي او ښه چلند د خپل مور و پلار سره شروع کړي چې الله رب العزت جهنم نه وساتي او الله جنت ته داخل کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د شرابي ذکر هم دی چې د ده دا عمل جنت ته د داخلېدلو مانع دی. کم کسان چې د دې حرام شي په څکلو او تیارولو اخته دي هغوی دي د دې حدیث په مضمون کې غور وکړي او هغوی د توبه وباسي، الله ته دې زاري وکړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه شی چې مسکر او نشه راوړونکی وي هغه حرام دی. بېشکه الله رب العزت دا عهد کړی دی چې څوک نشهیي شی وسکي یا نشهیي توکي استعمال کړي په هغه به هرومرو له طینة الخبال څخه الله رب العزت څکل کوي. صحابه و کرامو
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي د الله رسوله طینة الخبال څه شی دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دوزخیانو د بدنونو نه چوړ او د هغوی زوی. په یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رب عز وجل قسم خوړلی دی چې زما له بندګانو نه چې هر څوک د شرابو یو غړپ وڅکي زه به هغه ته هغومره د دوزخیانو زوی او نوونه ور وڅکوم، او څوک چې زما له ویرې شراب پرېږدي زه به هغه ته له پاکیزه حوضونو څخه شراب طهور ورکړم او هغه به پرې وڅکم. نو که د چا نه مور و پلار خفه وي د هغوی په ژوند کې کوشش دې وکړي چې د هغوی په ژوند کې هغوی د خپل ځان نه راضي کړي تر څو چې الله رب العزت ورته بښنه وکړي. او که د چا مور و پلار وفات شوي وي او هغه د دوی نه ناراضه وي هغوی لپاره دې د الله رب العزت نه بښنه وغواړي، هغوی ته د مغفرت وغواړي. هیله ده چې الله رب العزت د دې ولد او د دې بچي ګناه معاف کړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. رواه البيهقي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بېشکه داسې هم کیدی شي چې د یو بنده مور او پلار وفات کیږي یا له دواړو نه یو وفات کیږي، په داسې حال کې چې دې سړي د هغوی په ژوند کې د هغوی نافرمانی کوله او هغوی یې ځورول، اوس تر مرګ وروسته هغوی ته تل دعاګانې کوي او الله تعالی نه د هغوی د ګناهونو مغفرت غواړي تر دې چې الله تعالی هغوی له مور و پلار سره په ښه چلند کوونکي کې ولیکي. نو که مور و پلار دې مړه شوي دي او هغوی تا نه ناراضه ول نو تل لپاره د الله رب العزت په دربار کې لاسونه پورته کوه، خپل مور و پلار ته د الله رب العزت نه بښنه غواړه. هیله ده چې الله رب العزت تا ته هم بښنه وکړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار قدر و عزت وساتو تر څو چې الله رب العزت زموږ آخرت ښایسته کړي. نور به مو اورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. په هر وخت کې ژړوي دستا یادونه، په هر وخت کې ژړوي دستا یادونه، چې به تل لاس په دعاوې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې، زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې، زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. حضرت ابي اسید الساعدي رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي بین نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. حضرت ابو اسید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت او په مجلس کې حاضر وو چې د بني سلمه د قبیلې یو سړی راغی او عرض یې وکړي ای د الله رسوله، آیا زما د مور و پلار تر وفات کېدو وروسته هم کوم داسې کار شته چې په مټ یې زه له هغوی سره ښه چلند وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو، داسې کارونه شته.
رسول الله ورته 5 شیان بیانوي. اول د هغوی لپاره د رحمت دعا کول چې په دې کې د جنازې لمونځ هم شامل دی. دویم د هغوی لپاره د مغفرت دعا کول. دریم تر هغوی وروسته د هغوی د عهد نافظول چې هغوی یې د ترسره کېدو هیله لرله. څلورم هغه صلې رحمي کول چې یوازې د مور و پلار په تړاو وي او د هغوی د رضا لپاره وي. پنځم د هغوی د محبانو او دوستانو عزت کول. نو قدرمنو اوریدونکو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه معلومه شوه چې د مور و پلار له مرګ څخه وروسته هم له هغو سره ښه چلند غځول پکار دي. یعنې داسې کار کول چې هغوی ته پرې نفع ورسیږي او په خبرېدو سره یې روحونه پرې خوښ شي. د سایل په ځواب کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 5 داسې کارونه وښول چې کله تر مور و پلار وروسته ترسره کړی شي نو له هغوی سره په ښه چلند کې حسابیږي. اول دا چې د هغوی لپاره د رحمت دعاګانې د الله رب العزت دربار نه وغوښتلی شي. دویم دا چې د هغوی لپاره د مغفرت او بښنې دعاګانې وکړی شي. مثلا دا دعا وکړي چې رب اغفر لی ولوالدی او داسې نورې دعاګانې. دریم دا چې د هغوی هغه عهد او ژمنه نافظه شي چې هغوی یې ترسره کول غوښتل. د دې مفهوم پراخ دی. په ځانګړې توګه د هغوی وصیت دې نافظ شي چې هغوی د شریعت موافق له خپلې ترکې څخه د حج بدل یا صدقې او خیرات په اړه کړی وي یا یې کوم غیر وارث ته د څه ورکولو ویلي وي. په دې کې باید هیڅکله کوتاهي ونه شي. د مړه شوي هغه مال چې د هغه له تهجیز او تکفین او تدفین او د قرضونو له ادا کولو وروسته پاتې شي، د هغه مال په دریمه کې هغه ته د وصیت کولو پوره حق دی. که چا وصیت کړی وي نور پر وارثانو واجب دی چې هغه پوره کړي. البته که په یو ګناه څیز باندې وصیت کړی وي نو د هغه پوره کول بیا ګناه ده، باید چې د ګناه وصیت پوره نشي. ډیری خلک د مور و پلار وصیت نه پوره کوي. د هغوی له وصیت سره سم چې د څومره مال خرچول پکار وي یا هغه ټول مال راګرځوي یا د لږ ډیر په مصرفولو سره کوي چې موږ د خپل پلار یا د خپل مور وصیت پوره که. دا سراسر ظلم او وصیت دی. د وصیت د مال راګرځول حرام دي او په خپل کار کې د هغه مال لګول هم حرام دي. کله چې پاک شریعت 2 برخې وارثانو ته ورکړی نو په دریمه برخه کې د وصیت له نافظولو نه زړه کوچنی کول او د بخیلي ښکارندویي کول په وصیت کوونکي باندې هم ظلم دی او په خپل ځان باندې هم ظلم دی. په کار خو دا وه که مور و پلار وصیت هم نوی کړی او په ترکه کې هم څه نوی پریښي بیا هم اولاد د شریعت مطابق د هغوی لپاره په خپلو پیسو سره صدقه او خیرات کړي وی تر څو یې هغوی ته ثواب رسیدلی وی. لیکن کله چې هغوی مال پریښی دی او وصیت هم کړی دی نو په دې صورت کې د وصیت نه نافظول یا له وصیت سره سم پوره مال نه خیراتول ډیره لویه قطع رحمي ده او ډیره لویه ګناه ده. دا مال د اولاد لپاره حرام دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا کې انفاظ عهدهما لفظ راغلی. عهد پر مالی وصیت برسیله نور وصیتونو ته هم شامل دی. مثلا د دې پلار وویل چې زما پر فلانی زوی د قرآن کریم حفظ وکړئ او فلانی زوی مې چې حافظ د قرآن دی هغه د دین عالم جوړ کړئ، یا زما د فلانی لور واده فلانی سړي سره وکړئ، یا فلانی زوی ته مې د فلانی کس لور وکړئ. نو دغه وصیتونه چې پلار کړي دي باید د پلار د وینا مطابق دا د ټول عملی شي. بلکې که د کومې خبرې وصیت نه وي کړی مګر معلومه شي چې د ده هیله وه چې دا کار دې داسې وشي نو بیا یې هم کول پکار دي. البته د شریعت د مخالف کار کول بیا جایز نه دي. که ستا د پلار په زړه کې یا ستا د مور په زړه کې د یو کار د پوره کولو هیله وه خو هغوی وصیت هم ونه که وفات شول نو اولاد ته دا پکار دي چې هغه د مور و پلار هیله وروسته د هغوی د مرګ نه پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو داسې کارونه کولی دي چې په هغو باندې په عمل کولو سره د مور و پلار له مړینې وروسته له هغوی سره د ښه چلند سلسله جاري پاتې کیدی شي. په هغوی کې څلورم دا دی چې وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، یعنې هغه صلې رحمي کول چې صرف د مور و پلار د تعلق په وجه وي او د هغوی د رضا لپاره وي. د دې مطلب دا دی چې د انسان اصل خپلوان خو د هغه مور او پلار دي چې دی له هغه نه پیدا شوی دی او نور خپلوي د دوی د خپلوي په وجه پیدا شوي دي. د مور ورور ماما دی او د هغې خور
توړۍ او خاله ده، د پلار رور کاکا دی، او د هغه خور ترور او عمه ده، او د پلار مور انا، او د پلار پلار بابا دی، همدارنګه د مور مور انا ده، او د مور پلار بابا دی، او د دې خپلوانو په ذریعه تر لرې او نږدې پورې ډېرې خپلوي جاري شوي دي. د دې ټولو خپلویو واسطه مور او پلار دي. له دې ټولو خپلوانو سره درجه په درجه او همدارنګه د خپل وس او قدرت موافق ښه چلند کول په دیني کارونو کې ډیر اهم کار او افضل عمل دی، لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو ویناوو کې دا بیان کړي دي. له خپلوانو سره د ښه چلند او صلې رحمي وکړي. په دې کې د مور و پلار د تعلق خیال وساتي چې دا خلک زما د مور و پلار خپلوان دي، زه به له دوی سره ښه چلند کوم نو هغوی به خوشحاله شي او زما څخه به راضي شي. ښه چلند خو انسان له ډیر مخلوق سره کوي، لیکن د مور و پلار له خپلوانو سره د په ځانګړې توګه د مور و پلار د خپلوي په نظر کې نیولو سره د ښه چلند وکړي تر څو چې مور و پلار په قبر کې خوشحاله شي. په 5م نمبر کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا وفرمیل و اکرام صدیقهما، یعنی د مور و پلار د متعلقینو او ملګرو اکرام دی وکړي، یعنی له خپل وس سره سم دی د هغوی مالی مرسته کوي، له هغوی سره د لیده کاته کوي، پر مالی مرسته برسیره که د هغوی بل خدمت ته ضرورت وي چې شرعا جایز وي هغه دې هم سرته رسوي، او دا نیت دی وکړي چې دوی به زما د مور و پلار سره راشه درشه او مینه محبت کوه، د دوی تعلقات په ځای ساتل او له دوی سره ښه چلند کول به زما د مور و پلار د خوښي باعث وګرځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابیه بعد ان یولی، یعنی تر ټولو لوی ښه چلند یو دا دی چې د پلار په نشتوالي کې که وفات شوی وي او که چیرته په سفر تللی وي د هغه له دوستانو سره ښه چلند وکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دومره خیال ساته چې کله به کوم پسه ذبحه که نو د خدیجې رضی الله عنها همزولو ته به پوره غړي، مثلا پوره ورون یا پوره لاس ورلیږه. هغه وخت چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها له وفات څخه کلونه تیر شوي ول. حضرت خدیجه رضی الله عنها به له هغوی سره ډیره مینه درلودله، ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی ډیر خیال ساته که هغوی نشته نو د هغوی له ملګرو سره د ښه چلند وکړی شي. دا د محبت ښه بیلګه او د وفاداري ډیر لوی مثال دی چې له مرګ وروسته هم د زړه ساتنې خیال وساتي. کله چې د برزخ په عالم کې خبر شي چې زما په نسبت یې چاته هدیه ورکړه نو روح به ډیر خوښ شي. په یو سفر کې د عبدالله ابن عمر په خوا کې یو اعرابي تیر شو. د دې اعرابي پلار د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوست و. ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله هغه وپیژنده نو هغه ته د سواري لپاره یو خر ورکه او له سر څخه یې پګړۍ راخلاصه کړه، هغه ته یې هدیه ورکړه. ځینې ملګرو د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه آیا ده ته د 2 درهمو ورکول کافي نه ول؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه د اعرابي حیثیت ته نه ګورم، د خپل پلار حق ادا کول مې هدف دی. رسول الله فرمایلی دی چې د خپل پلار د دوستی خیال وساتئ، هغه مه پرې کوئ، ګڼې الله تعالی به ستاسې نور واخلي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت هم وکړو او هغه کسان چې زموږ مور و پلار دوستان ول په خلاصه سینه سره د هغو خدمت هم وکړو او هغو سره دوستي وساتو. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. بلتا میں زندگی کی سکون نشتا، بلتا میں زندگی کی سکون نشتا، پر سکون تمنا وی زمان موری، رات گرانا تر ہر چاوی زمان موری، زمان موری زمان موری زمان موری، رات گرانا تر ہر چاوی زمان موری، رات گرانا تر ہر چاوی زمان موری. توک میں نشتا چی زڑکی تا تسل راکڑی، توک میں نشتا چی زڑکی تا تسل راکڑی، تو زما پتن کی ساوی زما موری،
ګرانا تر هر چا وې زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانا تر هر چا وې زما مورې چې په ما به تکلیف تبا خفا وې چې په ما به تکلیف تبا خفا وې زما د هر مرض دوا وې زما مورې